او ځان نه بني اسرائیل نه جوړوي. کرامو یو خبر وکړه، وقالو، الله قرآن کې موږ ته وایي وقالو سمعنا واطعنا. وایي دې وخت کې دې صحابو داسې منل چې دا څنګه چل دی، یو څیز زموږ اختیار کې هم نه دی او موږ پې الله نیسي. وایي دا خبره ونه کړه، دوی ویلې وقالو سمعنا واطعنا، ای زموږ پیغمبره تیم واوره، زمون الله هم دی واوري چې زمون الله او رسول په دې خوشحال دی چې بې اختیار سیز باندې موږ نیسي، بس موږ ته دا سیز هم قبول دی. دا جمله د الله ډېره خوښه ده. یو ملګري ته وایي که نه غم مه کوه، که زما سر پکې ځي، که زما مال ځي، زه تابعدار یم. نو دا یو جملې په دې باندې سړی خوشحالېږي. نو سمعنا ویل کې ما واورېدو یا قبلتو زه قبلومه. نو په خپلو بچو کې عزتمندو دا مادام پیدا کړه بچی خیر دی، که څوک درته ښه خبره وکړي خپل ګریوان کې سوچ کوه، د هرې خبرې جواب مه ورکوه. دا د مالدارانو خلکو پخوا چې کوم دی د ملکانو خانانو بچي به قمقل ولې پاتې شو. هغه وجه به دا وروره اجره کې به چیلم ایښی او دا خلک به راغونډ شوي، نو خلکو به چیلم څکلو، د خان د بچي خبرې ته به چا هم غلط نه ویل، که چا به ورته غلط ویل ځه پاسېږه ځه، نو ځکه نه به چیلم پاتې کېدو. نو به چې د خان زوی برسېل ماشاءالله ډېره صحیح ګزار دی وکړو، او بس دا به او نور هم خوشحاله شو، به نور هم ناشړي ته ویشتې او لګې به چې زما خبرې ښې دي، زنده‌باد مرده‌باد ډېر اثر کوي په انسان. نو ټولو به صفت کو، نو چې غلطه خبره به یې وکړله چا به ونه ټوکلو چې دا خبره دې غلطه ده، نو هغه غلطه خبره به یې په خوله کې غلطه پاتې شوه، هغه غلطه خبره به یې په زندګۍ کې غلطه پاتې شوه. نو زه دلته خو دا و چې سبا به یو ځای کې ګیر شو، خلکو ته د خان زوی او په څه نه پوهېږي، هلته به بې عزتي وشوه. نو د دې وجې نه عزتمندو داسې ځای کې ځان، نو ځان کې څه نه څه خوبي پیدا کول پکار چې کوم انسان قدردان او باکردار انساني او کوم انسان کې نفع نه وي. د دې مثال د دوو تارونو دی. یو تار وي د بجلۍ تار، د بجلۍ د تار عزتمندو موږ څومره عزت کوو، د سر د پاسې چې کوم دی ځوړندو او چاته مې ګوتې ورنه وړې او که ګوتې ور وړې نو بمبکۍ دی. هغه کې یو وسۍ، هغه یو طاقت ځان کې لري چې فایده ورکوي، طاقت مې د چا نه یریږي هم نه، بلکې ټول مولا ته یریږي او اجړا ته یریږي او ښځه او ماشوم هر سړی ته یریږي، ځکه دا خلکو ته فایده ورکوي. نو فایدهناک انسان د چا نه هم نه یریږي، وایي مړه ما چاته څه کړي دي. نو د بجلۍ تار نه ټول خلک یریږي، هغه د چا نه هم نه یریږي او ښه مزېدار د سر د پاسه پروت وي، ځکه هغه باکردار دی، یو څه زندګۍ کې شته. او چې کوم عزتمندو تار کرنټ ختم کی، نو بیا دا ښځې چې کوم دی د غولو جامې چې کوم دغه کوي صفا کوي، هغه په هغې باندې ورچوي. نو دا پرتوګونه بې پراته وي، خیرن سې بس ورشه په تناب یې واچوه، همغه تار دی. یو ورځ یې دومره عزت و، خو چې کله عزتمندو دې فایده پرېغوسته یا دې کې چې کوم کرنټ و کرنټ یې پرېغوستو، سړي کې الله خپل یو کرنټ یې ښی دی عزت، چې خپل عزت به چېرته نه پایمال کې، یو عزت سره به ژوند تېری، بې عزته خلکو سره به نه کښېنې. نو مخ قطار به د کباړي په دکان باندې په سیرونو باندې خرڅېږي، او چې کله دکې کرنټ وي بیا په ګزونو باندې خرڅېږي، قیمت یې دومره اوچت وي. نو د دې وجې نه عزتمندو خپل قیمت به پخپله لګوي. دې وجې نه شاعر وایي بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ انور، بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ انور، قد میں انسان سے سایہ بھی بڑا ہوتا ہے. د غټ او د وړوکي خبره نه ده، قد کې خو د انسان د قد نه دغه سوری هم غټي، خو په سوري څوک څه کوي؟ کله نه کله بیټري ځان ته ونیسه کنه ته وګوره کنه، نو دغه درته وایي زوی درته وایي بابا بو دی، هغه بو هم ته نو دومره دړی سر، خو چېرته خوږه خبره پکې نشته، دومره دړی سر چېرته عزتمندو یو ښه سوچ پکې نشته. نو د دې وجې نه عزتمندو لږ شان سوچ کول پکار دي. اوس دا به زده کوو چېرته، د هر څیز نه ته سبق زده کولی شي. الله رب العزت وایي فاعتبروا یا اولی الابصار، لږ سوچ کوئ، هر څیز کې ما عبرت ایښی دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، الله وایي ما په هر څیز کې اثر ایښی دی، خو چې یو فکر والا انسان خو لږ سوچ خو پې وکړي که نه. نو عزتمندو یو کمره کې ناست دی، مثلا داسې بره چت ته چې وګوري، نو چت چې کوم دی عزتمندو هغه د انسان نه بری، نو تا ته دا چت چې کوم دی دا تعلیم درکوي چې اوچتوالي ته زور کوه، ترقي غواړه، چت اوچتي دغه رنګې ځان اوچت ځایونو کې کېنوه، ښه ځایونو کې کېنوه، بره چې وګورې بیا په چت کې پکې لګېدلې، پکې تا ته یخ هوا درکوي،
تا ته دا نصیحت درکوي چې ګوره زما خلک قدر کوي د سر د پاسې ما نو خلک یخوما دغه شان چې کوم د ښه اخلاق پیدا کړي خبرې کوه چې ستا د وجې نه د خلکو په زندګۍ کې چین سکون او دغه کې خوشحالي دې راځي. نو دا چت دی دیوال ته وګورې نو دیوال چې کوم دی تا ته دا ډاډ درکوي چې رورولي خورولي کوه ګوره دا چت کوچت دی خدا په ما باندې ولاړ دی که زه ترې لرې شوم دا چت لاندې راغورځېږي نو دغه رنګې ځان نه دیوال جوړ کا. کړکۍ کې چې وګورې نو لرې لرې څیزونه درته ښکاري کړکۍ تا ته دا عبرت درکوي چې ګوره ځان کې وسعت پیدا کا لوی نظر لره که نظر دی لوی کو لرې لرې به ورسېږي ډېر څیزونه به تا ته ښکاره شي. یو څیز ځمکې فرش ته چې وګورې قالین ته چې وګورې دا د ځمکه پورې چمبړ دی ناست دی دا ګوره زما عزت که دی د دې ځمکې د وجې نه دی ما دې ځمکې سره دوستانه کړې ده. نو تا ته نصیحت کوي چې خو خلکو سره کښېنه پاسه عقلمندو تعلیم یافتو علماو سره او دغه رنګې تجربه کارو خلکو سره کښېنه